زما عزیزانو محترمو الله تقسیم کړی دی. څه خلک دنیا له پیدا کړی دی، څه خلک دین له پیدا کړی دی. چې کله الله رب ذوالجلال بابا زمون آدم پیدا کو علیه السلام، دا هغه د شام مبارک نه دا ټول انسانان پیدا کړل او دوی له عقل ورکړل. نو ورته وی زای ځان له کسب خوښ کړي. نو تاسو او په مونږ کې دا خلق پاره شو، نو چې اوس په دنیا کې کم کسب کوي هغه په تسلی کوي. څوک په مناره کې لګیا دی په 1500 روپۍ دیاړي کې، او دا هلته دستخط دې ته کړی، نو څه وکړو؟ څوک په دفتر کې ناست دی یخې پنکې لاندې ایسې لاندې صرف په میاشت کې 3 دستخطه کوي، 2.5 لکه روپۍ تنخواه اخلي. اوس د دې ته دستخط کړی، دا خو د الله خوښه ده. نو دی خلکو دستخطونه کول ټیک مارې کو زه دا کوم، زما پکې دا خوښ دی، زما پکې دا خوښ دی. یو جماعت د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي دا یو سیټ ته ولاړو، خو 2 صفتونه په هغې کې زموږ جانان ذکر کړي دي صلی الله علیه وسلم. یو خدا د شکل نه ډېر ښکلي و، یو دا ډېر نیکان ښکارېدل. زما رونو نیکي ګناه خوشحالی هم او رات هم خفگان هم دا پا تندیخ کاریگی. کو تاسو محسوسوئی کو نه محسوسوئی، خدا پا تندیخ کاریگی. دی خلقو کی دا سی پا تندو کی نورو او نیکانو. اللہ رب ذوالجلال دی سره د خپل علم نه تپوس کی تاسو ولی نه خوښوئ؟ دی ورتوی یا رب تاسو مونږ له خوښ کئ، تاسو ته مولانو. نو الله رب ذوالجلال ورته وی زئی ما تاسو لسخ وکړل، تاسو به زما د دین کار کوي. زما د خپل جلال قسم وی، زما د خپل خدای قسم وی، زما د خپل بڑای قسم وی، زبد ټول کائنات نه تاسو تخکل رزق پدې اعزاز باندې خوشاله يم چې زما رب مال دا انتخاب کړی دی. زمون شیخ زکریا نور الله مرقده اب بیٹای کې ذکر کړی دی چې په ما ډېر امتحانات راغلي دي. یو امتحان باندې داو چې په دارالعلوم کې مې د خپل شیخ سره 150 روپۍ تنخواه وه، ماما مې راپسې نوکري راوړه، 600 د غالبا یا 400 مې تنخواه شوه. ګاډی به یي، درور به یي، او په یونیورسټۍ کې به پروفیسر شمه، او 3 ورځې به په میاشت کې چوټي ګنمین به راسره یي. کار بسکوما په یونیورسټۍ کې د احادیثو د کتابونو تصحیح بکوما. ما ته وی چې راځه خوریا نوکری مې درکړل، مې زه نه کوما. ټوکې مه کوه، ما چې نه کوما. وی چې خلک نوکری مومنه ته نوکری ټوکراوی خورې بسو. ما چې ارسه خورم خو د سرکار نوکری نه کوم. یو دور راغی چې حضرت مدینه منورې ته شپ شو، الته د احادیثو درس شروع کو. مدینه کې د موالکو امام ناس، د شوافعو امام ناس، د حنابلو امام ناس، د احنافو امام پکې حضرت ته. الته چا خط ولیکو شیخ الحدیث مدینه المنوره، د مدینه منورې د ډاکی هغه خط راوړو، شیخ زکریا رحمت الله علیه ته پیش کو. چا ورته وی حضرت دی باندې خو د حضرت نوم نشته، وی په پوره مدینه منوره کې بل شیخ الحدیث نشته ما سوا د شیخ زکریا. دا هغه امامو چې د حرمینو د مسجد نبوي شریف 15 واړه امامان د په جنازه کې شریکو، 15 واړه امامان د قبر په تدبین کې شریکو، 15 واړه امامان د جنازه کې شریکو. او دا هغه امامو چې د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها قدمونو کې د قبر راغله. 2 قبرونه په مدینه منوره کې داسې دي چې دا کال پس پړدل شوي دي. صحیح سالمو یو بدر عالم میرټي رحمه الله، یو شیخ زکریا رحمت الله علیه دا غي په قبر کتبه لیکلې دا اوس نشته چې دا قبر به تا قیامت نه کولاوي. نو مامای موجود دی مدینه شریفه کې. 2 شاګردان حضرت ته ولاړ دي، دواړو شاګردانو کپڑی نیولې دي،
دو شاگردان نور ولړل دي، یو سره کاسه ده بل سره چمچ ده، چمچ نه خوراک رالی کاسه نه، او حضرت ته پیش کئی. دغه دوران کې حضرت ته کشف وشو چې نن د ماما ناسته هغه زړه سبق ته یاد کا. نو ورته سر اوچت کو چې مون خو د سرکار نوکری نه کو، خرو بسو او مولانو طالبانو 15 کاله هو حفظ کو، 10 کاله 12 کاله هو علم کو. اوس په ترازی دکاندارۍ ته بکینی، اوس په ترازی مزدوری بکای، په هغه خپل خدای غیرت ولې نه کوي چې وکدا سودا کوم سودا چې د نن سبب نه وي، دا سودا کوم سودا چې د نن. نو دو صفتونه پکې په دغه طالبانو کې الله وتو فرمایل زما دې په خپل عزت قسم وي، زبد کائنات د تاسو د بهترین عزت درکو، رزق بدل کو.